الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دا اللہ تعالی احسان دے، فضل دے او کرم دے چې الله پاک زموږ او ستاسو په زندګۍ او په ژوند باندې د رمضان المبارک دا قیمتي میاشت راوسته او بیا الله پاک موږ له صحت راکو د روژو د نیو دپاره او د هغې سره سره الله تعالی توان او طاقت راکو د قرآن مجید د اورېدو دپاره په تراو کې د ودرېدو. دا د الله تعالی محض احسان دی. ډېر داسې خلک چې مخکې به زمونږ په دې علاقو کې هغه ژوندي وو، پروس کال به جوماتونو کې هغو تراویح کړي، څه کال په هغې خلکو باندې خاورې د پاسه اوښتې دي او څه کال زمونږ سره نشته. ډېر داسې خلک وی چې هغه به اوس ژوندي فی الحال، خو د هغو نه به الله تعالی طاقت او توان سلب کړی، روجې به نشي نیوی، او که روجې نیوی شي خو هغه به داسې ضعیف وي چې تراویح به نشي کولی. کم یو انسان له چې الله صحت ورکي هغه روجې هم ونسي ورځې او د شپې تراویح هم وکي. دا د الله تعالی لوی فضل او احسان دی. بعضې خلک هغو له الله صحت ورکړی خو هغه د سستۍ په بنا باندې د شپې چې کوم دی نو تراویح ترک کړي او پرېږدي، د ورځې روژه نسي خو د شپې تراویح نه کوي. نو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ، الله تعالی دا میاشت ټوله په انسان باندې لازم کړې ده. یو د دې د ورځې عبادت دی او یو د دې د شپې عبادت دی. د ورځې عبادت د دې روژه ده او د شپې عبادت چې کوم دی د دې تراویح دي. کم یو انسان د ورځې روژه ونیوه خو د شپې د تراویح ونه کړې، د نیمه میاشت چې کوم دی نو عبادت وکړو او نیمه میاشت عبادت چې کوم دی نو ترک کو. کم یو انسان د ورځې روژه نسی او د شپې تراویح کوي، د انسان چې کوم دی نو ثابته میاشت د په عبادت کې چې کوم دی نو تېره کړه. دا خبره ذهن کې یاد ساتئ، یو چې کوم دی د ورځې عبادت روژه ده، دا د انسان چې کوم دی نو صفایي کوي، او یو د شپې عبادت تراویح دي، دا انسان له زینت او حسن ورکوي. مثال به مونږ داسې ورکو، مثال په طور باندې یو سړی دی، دی ځمکه کري او پرې ځمکه کې تخم کري. یو ته چې کوم دی تخلیه ویلی شي، بل ته تحلیه ویلی شي. تخلیه مطلب یو څیز خالی کول د مضرو او د ګندو اشیاو نه، او یو دی تحلیه. تحلیه معنی د صفایي کول. یو د ځمکې تخلیه اول ته راولي، په دې کې ګنده بوټي دي دا تې ته وباسې، دا ځمکه سخته ده، دا چې کوم دی نو واړې، دا ځمکه وچه ده، دا اوبه کې دې ته تخلیه ویلی شي، یعنې د فاسد او د ګندو څیزونو نه دا ځمکه خالي کول. او یو د دې وروسته بیا تحلیه ده، دا ښایسته کول. تا تخم وکرو، د هغې نه پس په دې له سر او ډیران ورکې، د هغې نه پس چې کوم دی نو دې له به اوبه ورکې. اوس که را ځمکه کې تا تخلیه را نه وسته، دا دې صفا نه کړه د ګندو بوټو نه، او په دې کې تا تخم وکرو، نو دا تخم چې کوم دی نو وده او ترقي نشي کولی. همدغه شانتې دویم مثال به موږ داسې ورکو، یو لوښی دی او دې لوښي له یو سړی رنګ ورکوي، یو د دې تخلیه ده د ګندو څیزونو نه خالي کول،
پرې پورې زنګ لګېدلی نو انسان پرې پسې ریګمال راوالي دا بالکل صفا کې د زنګ نه پرې پورې خټه نښتې را د دې نه خټه چې کم دی نو وینځي یا نور داسې ګن پرې پورې نښتې هغه تې لر کړي د هغې نه پس چې کم دی نو رنګ ورکوي نو دا اول چې تا د لوښي صفایي وکړه دې ته ویلی شي تخلیه دا تا د ګندو څیزونو نه خالي کو دویم چې کم دی نو تا رنګ ورکو دې ته ویلی شي تحلیه دا تا مزین او ښایسته کو اوس که د دې تا تخلیه نه در راوستې د ګن نه دا لوښی تا نو صفا کړی دغه لوښی چې کم دی نو صحیح طریقې سره رنګ نه علي کله چې تاسو رنګساز راولئ او دیوال له چې کم دی نو دی رنګ ورکوي اول د دې تخلیه راولي دا اومږي پر اګمال باندې پرې پورې کم ګن خطر هغه تې لر کي د هغې نه پس دوباره چې کم دی نو رنګ ورکي د اول ته تخلیه وی د ګندو څیزونو نه خالي کول دویم تحلیه ده دویم چې کم دی نو دا مزین شي او ښایسته شي همدغه شانتې انسان چې د ورځې روژه ونسي دا د انسان تخلیه راولي تخلیه معنی ده چې انسان کې ګناونه یې د دې نه خالي کي انسان غلط سوچونه یې د دې نه خالي کي انسان چې کم دی د الله نه لرې شوی نو دا انسان د روژې په ذریعې سره د دغې ګنده او فاسدې مادې نه چې کم دی نو خالي شي د هغې نه پس چې کله ماښام او شپه شي او دا انسان تراوی وکي الله ته چې کم دی نو ودرېږي او دی تراوو کې چې کم دی 60 رکاته تراوی دي 40 سجدې دی په دې سره ولګوي د دې انسان تحلیه راشي د ورځې روژې چې کم دی ستا تخلیه راوسته د ګناهونو نه چې کم دی نو صفا کړې ماښام د شپې چې کله تا تراوی وکړې نو ستا تحلیه راوسته ته یې مزین او ښایسته چې کم دی نو جوړ کړې نه کم یو انسان د ورځې روژه ونیوه د خو تخلیه وکړه خو د شپې تراویح ونه کړې د حسن چې کم دی نو رانغې د هغې مثال به موږ داسې ورکو لکه سړی ځمکه واړی د هغې نه ګنده بوټي چې کم دی نو لر کړي دا بالکل اوبه کې خو پرې کې تخم چې کم دی نو دا ونه کري یا دویم مثال به موږ داسې ورکو یو سړی دی اودس وکړي بانګې ووي دا اودس وکړو خدای دوباره چې کم دی نو مونځ ته پانسي او مونځ ونه کړي نو کم یو انسان چې د ورځې روژه ونیوه خو د شپې تراویح ونه کړې تخلیه خوراله انسان د ګناهونو نه صفا شو خو تحلیه چې کم دی نو دا رانله نو د ورځې د روژې جدا کار د شپې د تراویح چې کم دی نو جدا کار دې میاشتې ته رمضان د دې وجې نه وایي موږ ویلو رمز چې کم دی رمز معنی د سیزلو والا سیز ذکر میاشتې ته رمضان میاشت وایي دا د انسان نه ګناهونه مکمل طور باندې وسیزي انسان چې کم دی نو صغیر ګناهونه کم چې د انسان واړه ګناهونه دي د دې میاشتې په راتلو سره او روژې نیو سره چې کم دی د انسان نه مکمل دا ګناهونه چې کم دی نو دا وسیزلی شي ځکه دې ته د رمضان میاشت وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه مشکات شریف کې چې کم دی نو یو حدیث دی صحابه وایي موږ به د غرمې مونځ دا بالکل د غرمې په ټیم کې کوره ماسپښین مونځ بالکل سره غرمه به وه موږ چې به کله د کورونو نه وتو زموږ دا جسم بنور چې کم دی نو سیزو نو مشکات شریف کې روایت داسې دی موږ وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو شکونا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة فی رمضان موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو چې دا مونځ ډېر سخت په رمضان کې یعنې په سخته ګرمۍ کې نو هغه ګرمي چې انسان سیزي نو دې ته رمضان میاشت زده کوئ چې دا د انسان ګناهونه مکمل طور باندې وسیزي نو خبره ما دې پورې کوله چې نن خو ختم شو زوار ماسوتن دا خبره کومه ختمونو کې چې کله ختم شي نو بیا خلک چې کم دی نو تراویح مکمل چوټي ورکي زه ما ختم کړی نور تراویح نه کوم موږ وایو د ورځې عبادت خو دې وکړو د شپې عبادت ستا نه چې کم دی نو پاتې شو تا نیمه شپه عبادت وکړو نیمه شپه چې کم دی نو عبادت ستا نه پاتې شو نو را دواړه به مسلمان چې کم دی نو کوي د ورځې به روژه نسي د تخلیه به راځي د ګناهونو نه به خالي کېږي ماسوتن به تراویح کوي د تحلیه به راځي دی چې کم دی نو مزین کېږي به او د دین لوی زینت په بل صحیح تراو باندې به الله د دین لوی اجر دله بل سور کوي انسان چې کله د شپې تراو ته ودرېږي تراو کې مکمل د 60 رکعاته تراویح وکړي په هغې کې چې کم دی نو 40 40 په هغې کې چې کم دی نو سجدي خدای پاک ته چې انسان ور نږدې کېږي د نږدېکت چې کم دی د ټولو نه لوی سبب دا چې کم دی نو خدای پاک ته سجده لګول دي قرآن کې الله فرمایي واسجد واقترب تاسو سجده وکړئ خدای پاک ته ور نږدې شئ نو د دین لوی اجر به بل صحیح د دین لوی مرتبه چې کم دی نو بله به صحیح د زینت
چې الله ته یو انسان بالکل د سجدو په ذریعې سره ورنږدې شي. او بیا د کمال خبره ده چې موږ 60 رکعاته تراویح وکړې، 60 رکعاتو تراویح کې موږ 40 سجدې وکړې. دا 40 عادت دا چې کم دی نو د کمال عادت دی. موږ وایو پلانې چله ولګوله، 40 ورځو کې چې کم دی نو د انسان یو حالت چې کم دی نو کامل شي. انسان چې کله پیدا کېږي اول د 40 ورځې چې کم دی نو نطفه چې کم دی نو کمال ته ورسېده. د هغې نه پس 40 ورځې د ټینګه اینه جوړ شي. بیا د هغې نه پس چې کم دی نو 40 ورځې د غوښې یو ټوکړه جوړ شي. نو د 40 ورځې پس چې کم دی یو څیز کاملېږي، بل طرف ته چې کم دی نو انسان اوړي. نو 40 سجدې چې انسان په یوه شپه کې ولګوي د الله تعالی نږدېوالي کمال ته چې کم دی نو ورسېد. د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی انسان الله ته په هغه وخت کې ډېر زیات نږدې کله چې دی په سجده باندې پروت وي. نمای د ورځې تا چې کم دی عبادت وکړو، روژه دې ونیوه، د شپې چې کم دی نو الله ته 40 سجدې ولګولې، الله ته بالکل چې کم دی نو ورنږدې شوې. یو تراویح کې یو کمال ده خدای پاک ته ورنږدې شوې رسېدو په ذریعې سره. دویم کمال چې کم دی نو دا چې تاسو پکې قرآن واورېده، څنګه چې سجدې الله ته انسان ورنږدې کوي داسې قرآن هم الله تعالی طرف ته انسان ورنږدې کوي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دیوی ما یو کم 100 پیری الله پاک په خوب کې چې کم دی نو ولیده. ما وی که سلام پیره ما الله پاک په خوب کې ولیده. زه به ترې یوې مسلې تپوس کوم چې ربه ما له د دې خبرې جواب راکړه. هغه خبره دا چې ربه یو انسان دا خواهش او تمنا لري چې تا ته درنږدې شي، د هغې طریقه او ذریعه چې کم دی نو دا به صحیح. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي یوه شپه هغه راله چې ما سلام پیرې خپل رب چې کم دی نو په خوب کې ولیده. نه ما د رب نه تپوس وکړم ای ربه یو انسان دا شوق لري، دا خواهش لري چې تا ته درنږدې شي، د هغې دپاره وجه او ذریعه به چې کم دی نو صحیح، سبب به د هغې دپاره صحیح. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي ما له خپل رب چې کم دی نو جواب راکړه چې احمد ابن حنبله یو انسان دا خواهش لري چې ما ته رانږدې شي، دی چې کم دی د قرآن په ذریعې سره د ما ته رانږدې کېږي. دی د قرآن چې کم دی نو وایي قرآن دې زده کوي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي ما دې تپوس وکړو چې ربه بفهم او بلا فهم یو سړی د پوهې سره وایي یعنې د دې په تفسیر او معنا باندې پوهی که نه صرف محض الفاظ وایي ناظره وایي. الله فرمیل بفهم او بلا فهم که دی پې پوهېږي او که نه پوهېږي، خو چې دا قرآن وایي دی به ما ته رانږدې کېږي. موږ وی د ورځې مسلمان روژه ونیوه، ستا چې کم دی نو تخلیه راله، د ګناهونو نه الله تعالی صفا کړې، ماښام الله ته ودرېدې، یو تا چې کم دی نو 40 سجدې ولګولې. سجده الله تعالی طرف ته انسان ورنږدې کوي، یو د سجدې په ذریعې سره رب ته ورنږدې شوې، بل دې په دغه تراویح کې قرآن چې کم دی نو واورېده، د قرآن په ذریعې سره الله ته انسان چې کم دی نو دا ورنږدې کېږي، یو د قرآن په ذریعې سره چې کم دی نو ورنږدې شوې. نمایدار الله تعالی لوی احسان دی چې د چا په زندګۍ باندې الله تعالی د رمضان مبارک میاشت راولي او بیا دله توفیق دا ورکړي چې دی د ورځې روژې ومنسي، د شپې چې کم دی نو تراویح وکړي، او بیا توفیق د پاسه توفیق ده چې یو انسان په تراویح کې چې کم دی نو قرآن مجید ووایي او قرآن چې کم دی نو دا واوري. قرآن دومره عظیم کتاب دی، سجدوم خدای پاک ته نږدې کړي، قرآن هم چې کم دی نو الله پاک طرف ته تا نږدې کوي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې نن خو ختم شو، هسې نه چې سبا تاسو د جمعات نه چوټي وکئ، تراویح نه چې کم دی نو چوټي وکئ. دا خبره ذهن کې یاد ساتئ، د قرآن ختم چې کم دی نو تراویح کې را بیل سنت دی، تراویح تر اخرې میاشتې پورې چې کم دی نو بیل سنت دی. دا نه چې یو سنت سر ته ورورسېد د هغې سره ستا د بل سنت نه چې کم دی نو دا چوټي شوه. تراویح چې کم دی دا دومره د کمال سیز، انسان کله کله د غفلت په بنا باندې د یوه روژه خو فرض ده، د ورځې روژه مې ونیوه، زه د شپې را تراویح چې کم دی نو دومره خاص خبره نه ده. ګوره د الله تعالی دومره محض احسان دی په انسان باندې. الله چې انسان باندې کم عبادات لازم کړي دي، د انسان روحاني فایده هم په هغې کې پرته ده، د انسان جسماني فایده هم په هغې کې پرته ده. تراویح کې زمونږ روحاني فایده ده چې موږ وی 40 سجدې دي، د سجدو په ذریعې سره چې کم دی الله ته انسان ورنږدې شي. قرآن دې پکې وی د قرآن په ذریعې سره الله تعالی طرف ته انسان ورنږدې شي. او بیا د کمال خبره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تبرک بالقرآن فإنه
کلام الله وخرج منه تاسو پر قرآن باندې برکت حاصل کئ ځکه فانه کلام الله وخرج منه دا د الله کلام دی د الله د ذات نه راوتره ګوره د انسان د انسان نه علاوه نور کائنات تیرا د الله مخلوق دی اسمان د الله مخلوق دی زمکه د الله مخلوق دی اسمان کې جسری دار الله مخلوق زمکه کې جسری دار الله مخلوق صرف چې کم دینو کائناتو کې اوسیده چې هغه قرآن مجید دی دا د الله مخلوق نه بلکې دا د الله د ذات نه راوته کتاب دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای تبرک بالقرآن تاسو پر قرآن سره برکات حاصل کئ فانه کلام الله وخرج منه دا د الله کلام دی د الله د ذات نه راوته وسوګره منګوي یو د قرآن په ذریعه سره انسان الله ته ورنږدې شي د سجدو په ذریعه سره الله ته ورنږدې شي بل تاسو کلام ته وګورئ چې د الله د ذات نه راوته او دا انسان دا کلام ووري درې انسان په غوګونو باندې دا کلام ورننوزي دا الله د ذات نه راغی درې انسان په جسم باندې چې کم دین ور داخل شو تاسو وګورئ دی قرآن دا انسان د الله سره څومره نږدې کو د الله سره څومره تعلق چې کم دی د انسان راوستو الله ته بالکل چې کم دی دا ور قریب شو او بیا بل خبره چې کم دی د خونه او د مزیده چې قرآن یو انسان وای قرآن یو انسان چې کم دی نو اوري دا د الله سره کلام دی کلام ستوي خبري ستوي دو کس مخامخ یو بل ته ولاړ دي یو کس خبري کوي بل اوري هغه بل خبري کوي دی چې کم دی نو اوري د دې انسان په ضمیر کې چې دنه کوم خبره وا هغه لاړه د هغه انسان مضغوطه چې کم دی نو منتقل شه قرآن د الله سره خبري دي د الله کلام راشي ستا جسم طرف ته چې کم دی نو داخل شي د دې انسان او د الله په منځ کې چې کم دی یو ربط قائم شي نن د عظیم شان کتاب چې کم دی نو ختم شو کم یو انسان لمه الله توفیق ورکي روجي ومنسي د تراویح هم چې کم دی نو وکي تراو کې دنه د الله تعالی د کلام چې کم دی نو ختم ومکي دا بیا بالکل نور علی نور شي انسان تخلیه عمر له ګناون نه صفا انسان چې کم دی نو تحلیه عمر له د چې کم دی الله تعالی په کلام سره منور شي د سیدو په نور سره چې کم دی نو منور شي ما تراویح بالکل مپرری ځکه الله تعالی عظیم ذات دی الله تعالی کریم ذات دی انسان باندې چې کم عبادت لازم کړی دي د انسان روحاني هم پکې پیدا د انسان جسمانی هم پکې پیدا تاسو خو یو طرف ته تراو باندې خدای پاک طرف ته چې کم دین ور نږدې شوي بل طرف ته تاسو وګورئ تراو باندې تاسو خپل جسمانی څومره پیدا بیا مونده فیروز البقار صاحب خپل خطباتو کې عجیبه خبره لیکلې ده هغه امریکا کې زری او انجینیر سره ناستوما ناغه خبرو اترو کې مونږ خبرو کې دې زیات ورسیرو بالکل د مونږ تذکره زمونږ رااله نو ما ته هغه انجینیر دا وی زوم د مسلمان په شانتي مونږ کوم شپه ورس کې مې ته خو مسلمان نه ته مونږ ولي کې وېزه چې کم دینو پرې کې جسمانی فائدہ ګورم مې جسمانی فائدہ پرې کې سره وې ما یو سوچ کو مې انسان چې ورزش کوي کله منډوي ورزش کوي د کامل ورزش چې کم دینو نکیږي د هرې طریقې د ورزش کرے اختیاري کامل ورزش نکیږي ما ورزش اغره چې د دې انسان د انسان زړه چې کم دی د انسان بدن ته اینه سپلای کوي ما زړه نه لاندې پرزي چې کم دی هغه ته خو اینه کامل سپلای کیږي د زړه د پاسه پرزي چې کم دی هغه ته اینه کامل نه سپلای کیږي ما داس یو ورزش راج کول غواړي چې د انسان د زړه سره د انسان سروم چې کم دی نو برابر شي کله کله چې کم دی دا سر د زړه د لاندې شي چې دا زړه مکمل په پریشر سره د انسان دماغ ولا د انسان مخله د انسان سترګو له چې کم دی دغه نری نری رګونه چې کوم ته شریان وای د یختو بشان دیله ان چې کم دی نو دا ورکی ما هغه کم ورزشي ما چې کله یو مسلمان په عبادت باندې ولید ما دا خو بهترین ورزش دی دا ورزش بره ته چا خولای ما د هغه مسلمان نه تپوسو کو دا ته چې کم ورزش کې د دې ورزش ته پاره خو ما سوچ کو چې دا سی وکم ورزشي چې د انسان پورتنیان دامونه دا چې کم دی د زړه د لاندې شي ځکه ما سوچ کو چې د انسان خطان دامونو ته اینه زیاته سپلای کیږي ځکه یو کور دی دا کور 2-3 چتره د کې لاندې چت کې چې کم دی د وبو یو موټر او ماشين لګیدلې ده ظاهره خبره ده چې لاندې چت لږ کم دی نو ماشين او بس زیاته سپلای کوي بر چت ته ډېر کمی سپلای کوي زړه چې کم دی نو بر پرزو ته دا کم یې سپلای کوي ما دا سې کم یو طریقه وای کله چې
چې ما مسلمان په منځ باندې ولیده ما اصل طریقه د ورزش داره ما د مسلمان نه تپوس وکړو دا د ورزش طریقه درته چا ښولې هغه دا د رب حکم دی دا موږ ته نبي علیه الصلاة والسلام د عبادت طریقه ښولې موږ 15 ټیمه چې کوم دی دا د عبادت کوو الله په موږ باندې فرض کړی دی ما د هغې ورځې نه دې خوا چې کوم دی د مسلمان په شان مونځ شروع کو اگر که غیر مسلم یم مسلمان نه یم زما جسم ته په دې کې چې کوم دی نو فایده ده د جسم د فایدې لپاره ما د مسلمان په شانتې مونځ شروع کو پیر صاحبی بیا ما ته هغه انجینیر ووی که چېرته کې زنانه د دې نه خبر شوې چې سجدو کې مخکې څومره رونق پیدا کېږي دغه زنانه چې کوم دی نو ثابته شپه په سجدې باندې پرتي ځکه کله چې انسان سجدې له ورشي د زړه نه لاندې چې کوم مخ او سترګې وغیره پرزې راشي زړه باندې زور راشي اینه چې کوم دی نو نری نری رګونو شریانو کې منتقل کی د دې انسان په مخ کې چې کوم دی نو رونق راشي که چېرته زنانو ته پته ولګېده هغه د کریم پوډر او درې سیزنو کمپنۍ به مکمل طور باندې بند شي دیو به اوږدې اوږدې سجدې چې کوم دی نو شروع کي په دې وجه خبره ما دې پورې کوله تراویح مسلمان یوازې ستا چې کوم دی روحاني علاج نه دی یوازې ستا د روح د پاره چې کوم دی نو غذا نه ده ستا د جسم هم په دې کې پیدا پرته ده کم یو انسان که تراویح تره کوي دی د خپل روح هم دشمن دی د خپل جسم هم چې کوم دی نو دشمن دی په دې وجه الله چې هر یو عبادت په مونږ لازم کړی هغې کې یوازې دا نه چې د انسان د آخرت فایده ده د انسان په هغې کې چې کوم دی د دنیا فایده هم ده تاسو وګورئ روژه ده روژه د سحر نه ماښامه پورې انسان روژه چې کوم دی نو دا نسي په دې کې خو یو د روح د انسان چې کوم دی نو فایده چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یو سړی د ایمان سره یو سړی د ثواب په نیت باندې روژې ونسي غفر له ما تقدم من ذنبه د ده مخکیني صغیر ګناهونه الله ټول معاف کړي یو طرف ته انسان چې کوم دی نو روحاني فایده بل طرف ته جسماني فایده داره کله چې یو انسان روژه ونسي د دې انسان د جسم نه چې کوم دی الله د دې روژې په ذریعې سره مرضونه مکمل طور باندې چې کوم دی نو سیزي ځکه پخوا دور کې د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نه سره پاسه 200 کاله مخکې چې کوم دی یو حکیم پلاسیپر تیر شوی دی هغه ته ویلی شي سقراط هغه سقراط چې کوم دی په یو مسله کې به سوچ کو دی وایي زما مازغه به هغه مسلې طرف ته نور رسېدل ما به د خپلو دماغو تیزېدو دپاره د هغې دپاره 10 ورځې روژه ونیوه کله چې ما 10 ورځې روژه ونیوه هغه خبره چې زما مزغو به نه راغسته د 10 ورځو روژې نیولو نه پس به ما ذهن هغې مسلې طرف ته ور منتقل کو متوجه به مې کو هغه مسله به ذهن چې کوم دی نو راوغسته پته ولګېږي چې د مسلمان جسم له روژه چې کوم دی نو فایده ورکوي د انسان جسم له تقویت ورکوي د انسان جسم چې کوم دی نو دا مضبوطوي یو زمونږ او ستاسو تصور او سوچ دی موږ وایو روژه انسان کمزوری کوي زمونږ بچې 15 کالو هغه وایي زه روژې نسم موږ وایو روژې به تا خراب کي ته خو ځانه زیړې په تا کې سري که تا روژې ونیوې ښه غر کېږي نه مسلمانه په دې خبره ځان پوه که روژه انسان له تقویت ورکوي الله داسې یو حکم په انسان نه لازم کړی چې د انسان روحاني خو په هغې کې فایده وي د انسان جسم ته په هغې کې چې کوم دی نو تکلیف رسي نو سقراط وایي 10 ورځې ما روژه ونیوه بیا به ما ذهن هغې مسلې طرف ته منتقل کو زما ذهن به هغه مسله چې کوم دی نو راوغسته د هغه نه پس چې کوم دی نو یو حکیم او طبیب یو ډاکټر چې کوم دی نو تېر شوی دی د هغې ډاکټر نوم دی بقرات د هغه ډاکټر چې کوم دی دنیا کې ډېر زیات تشهیر وشو ډېر زیات چې کوم دی نو مشهور شو خلک وی چې دا په څه وجه باندې مشهور شو د کم داسې علاج چې کوم دی نو ایجاد کړی دی د هغه د تشهیر چې کوم دی نو اصل وجه دا وه چې هغه له به کله مریض راغی مریض به هغه تپوس وکړو تا د څه تکلیف دی مریض به ما ترا پلانې تکلیف دی دته چې به پته ولګېده چې د ده مرض معمولي دی په چیټ باندې به ورته عجیبه دوایي ولیکله دوایي دا وه چې 3 ورځې روژه ونسه 3 ورځې روژې نه پس بیا راشه زه به تا ګورم که ستا مرض نورو بیا به تا ته نور علاج چې کوم دی نو لیکم 3 ورځې روژه به هغه ونیوه د هغې نه پس به راغی هغه به چې کله وکتو مرض به بالکل ختم شو کم یو مریض به زیات فریاد وکړو د هغې علاج بس یو بقرات چې کوم دی نو هغه ته وه 10 ورځې روژه ونیوه بالکل داسې لاعلاج مریض به چې ډېر زیات په تکلیف کې به هغه ته وایي میاشت روژه چې کوم دی نو ولیکله تداوي بصوم به ورته کوو ځکه هغه ته پته وه چې د انسان په جسم کې چې کوم دی دغه رمضان دا روژه چې کوم دی د انسان په جسم کې دا دننه مرض بالکل نه پرېږدي او د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث هم دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي صوموا تصحوا
تاسو روجې نه صحیح سیات چې کم دی نه جوړ کړئ. ما یو طرف ته چې کم دی روجه موږ ونیوه، د انسان په هغې کې روحاني هم فایده وه، د انسان په هغې کې جسماني هم فایده وه. بل طرف ته موږ وکتل الله په موږ باندې مونځ لازم کړی، د انسان روحاني هم فایده، د انسان جسماني هم فایده. ما د ورځې روجې سره د انسان ګناهونه وسېزلی شو، بدن کې تقویت راغی، ماښام د شپې په تراوس سره چې کم دی انسان کې زینت راغی، انسان چې کم دی نو الله پاک طرف ته ورنږدې شو. نو مونځ دا د انسان د روح د پاره هم چې کم دی نو علاج، د انسان د جسم د پاره هم چې کم دی نو علاج. و سحر 2 رکعاته فرض دي، ماسپښین چې کم دی 4 رکعاته فرض دي، ماښام مازدیګر 4 رکعاته فرض، ماښام 3، ماسخوتن چې کم دی نو 4. په دې سره ستا جسم ته چې کم دی اگر راحت او سکون میلاویږي. وسته چې په روژه کې 40 سجدې ولګې ستا بدن ته به څومره سکون میلاویږي، څومره راحت په چې کم دی نو میلاویږي. نو په دې وجه باندې د ورځې روژې دا هم د انسان د روح او د جسم دواړو دپاره چې کم دی کامل، او د شپې چې کم دی نو تراویح کول دا هم د انسان د جسم او د روح د دواړو دپاره چې کم دی نو علاج دی. لہذا تراویح به د نن شپې نه پس نه پرېږدئ چې نن ختم شو او بس زما چې کم دی نو د تراویح چوټې شوه. نیمه شپه عبادت مه کوئ، کامل میاشت چې کم دی نو دا عبادت وکئ او د الله فضل او کرم ته ګوره. ما الله انسان ته کتلی دي، انسان ته وایي انسانه زه ستا د روح علاج هم کوم د عبادت په ذریعې سره، خو انسان ستا جسم له تکلیف نه در کومه، ستا د جسم راحت ته به هم چې کم دی نو ګورم. ګوره د الله تعالی حکمت ته چې کم دی نو وګوره. انسان چې کله سحر پاسي انسان خوراک نه کړي، د انسان ورزش ته چې کم دی نو ضرورت نه. الله تعالی په انسان باندې صرف 2 رکعاته فرض چې کم دی نو فرض کړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په 2 رکعاته سنت چې کم دی نو سنت وګرځول، ټوټل چې کم دی نو 4 رکعاته شول. ځکه انسانه دا 4 رکعاته لګ دي، دلته تا سهار وختي خوراک نه کړي، ستا ورزش ته چې کم دی نو ضرورت نشته. زه خو انسان ستا روح ته هم ګورم، ستا جسم طرف ته چې کم دی نو هم ګورم، زه خو ستا روح له هم غذا در کومه، ستا جسم طرف ته هم ګورم. په یو عبادت کې به داسې چرته نه چې ستا روح ته په هغې کې فایده وي، ستا جسم ته چې کم دی نو په هغې کې فایده نه وي. نو سهار ستا ورزش ته ضرورت نه و، ما چې کم دی نو 2 رکعاته په تا فرض وګرځول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعاته سنت وګرځول. ماسپښین عموما په 12 بجې کې انسان خوراک وکي، ورزش ته چې کم دی نو ضرورتي. الله تعالی حکمت ته وګوره، الله تعالی په انسان باندې منفرض کو چې اوس انسان ستا ورزش ته لږ ضرورت دی، زه ستا روح ته هم ګورم، ستا جسم ته هم ګورم، زه به په تا باندې هغه عبادت لازموم چې ستا روح ته هم په هغې کې پیدا وي، ستا جسم ته هم په هغې کې چې کم دی نو پیدا وي. انسانه تا 12 بجې باندې خوراک وکړو، اوس ستا ورزش ته چې کم دی نو ضرورت دی. لہذا زما د طرفه په تا باندې 4 رکعاته فرض شول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زما د طرفه په تا باندې 4 رکعاته چې کم دی نو سنت وګرځېدل. انسان چې ستا جسم طرف ته هم غذا منتقل شي او ستا جسم او روح دواړو طرف ته چې کم دی نو فایده در منتقل شي. 10 رکعاته مکمل شول. انسان چې کم دی نو 10 رکعاته وکي. مازیګری کې انسان بیا خفیف خوراک کړی، زمونږ علاقو کې عادت داره مازیګر کې انسان چای وغیرہ چې کم دی نو وسکي، د انسان معمولی ورزش ته ضرورتي. الله یو طرف ته چې کم دی د انسان روح ته کتلی، بل طرف ته جسم ته کتلی دي. انسان په تا باندې چې کم دی مسلمان 4 رکعاته ما فرض وګرځول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا زیاتی ورزش ته ضرورت نشته، ما د باندې سنت و نه ګرځول. ماښامه پورې انسان چې کم دی کله کله مازیګر نه اخوا خفیف خوراک وکي، لغونته کې خوراک چې کم دی نو وکي. الله 3 رکعاته فرض وګرځول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعاته سنت وګرځول چې د انسان روح ته هم فایده وي، د انسان جسم طرف ته هم چې کم دی نو فایده وي. ماسخوتن خلک ماسخوتن نه مخکې خوراک وکي. الله فرمایل انسانه زه یوازې ستا روح ته نه ګورم، زه خو ستا جسم فایده هم چې کم دی نو په عبادت کې لټومه. نن تا ماسخوتن خوراک وکړو، د هغې نه پس تره ماسخوتن لمونځ کې راشه په تا باندې 4 رکعاته چې کم دی نو فرض کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعاته سنت وګرځول، 3 رکعاته چې کم دی نو دا وتر شول. 9 رکعاته به تکې چې ستا روح ته هم چې کم دی نو سکوني، ستا جسم طرف ته هم چې کم دی نو سکوني. زه دې پورې خبره ما راوستله تراویح پورې. مسلمان تراویح د الله څومره لوی نعمت دی. اوس روژه راله، انسان د سحر نه د ماښامه پورې خوراک نه دی کړی. ول ماښام انسان خوراک چې کم دی د بوزي په اعتبار سره د هغې په مقابله کې ډېر زیات وکړو. اوس چې کله ډېر زیات خوراک وکړو، اوس نورو د بوزو په ورځو کې چې کم دی الله 9 رکعاته په تا باندې لازم کړي. اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ګرځولیو، څه فرض الله تعالی ګرځولیو، څه چې کم دی نو واجبو. تا خوراک کړو، بیا ستا چې کم دی نو لږ ورزش ته ضرورت. اوس روژه کې تا خوراک ډېر زیات وکړو، ستا په 9 رکعاته باندې چې کم دی نو جسم ته سکون
سکون نه میلاویږي ستا ورزش نه کیږي الله فرمایل انسانه په دې مقام کې هم چې کم دی نو خفه کېږه مه اوس تا ته ما ویلو روژه ونیسه تا ټوله ورځ خوراک نه و کړی ماښام د خوراک ډېر زیات وکړه اوس ستا روح ته هم ګورم ستا جسم طرف ته هم ګورم 9 رکاته چې کم دی نو زوړ مونځ وکړه 20 رکاته پسې تراویح وکړه چې ستا جسم ته ورزش هم میلاو شي ستا روح ته چې کم دی نو سکون هم میلاو شي د الله تعالی څومره روی رحم دی ولې انسان که تراویح پرېږدي نو دی د خپل جسم هم دشمن دی د خپل روح هم چې کم دی نو دشمن دی لہذا الله تعالی چې کم دی په موږ باندې د ورځې روژې فرض ګرځولي ماسخوتن چې کم دی نبی علیه الصلاة والسلام تراویح سنت ګرځولي کله چې مسلمان تراویح دا وکړي نو دی چې کم دی الله ته ورنږدې شي د ورځې چې کله روژه ونیسي د ده نه ګناهونه چې کم دی نو دا ورېږي نو تراویح به بالکل نه پرېږدي تر اخره پورې د عزم وکوي چې تراویح که لنډې او که اوږدې زه به یې کومه ځکه دا د شپې عبادت د ورځې عبادت خو زه د روژې په شکل کې چې کم دی نو دا وکم دا خبر ذهن کې یاد ساتئ الله تعالی چې دا تراویح یا نبی علیه الصلاة والسلام چې تراویح په موږ باندې سنت ګرځولي دا د ورځې د مکملاتو د عباداتو نه دي موږ چې کم دی د ورځې عبادت کوو موږ سحر 2 رکعاته فرض وکړل ماسپښین موږ 4 رکعاته فرض وکړل دغه شان دي چې کم دی مازدیګر موږ 4 رکعاته فرض وکړل دغه شان ماښام 3 رکعاته فرض ماسوتن 4 رکعاته فرض او بیا ماسوتن 3 رکعاته چې کم دی نو دا ویتر شو دا ټول چې راوالی نو دا 20 رکعاته د دینه جوړ شل 20 رکعاته چې کله د دینه جوړ شل نو اوس پستانه چې کم دی نو کله کله مونځ کې خطا راشي کله چې په مونځ کې خطا راشي نو د هغې د تکمیل دپاره چې انسان ستا د عبادت ناقص او دا نیمګړی چې کم دی نو ادا نشي د هغې د تکمیل دپاره به نبي علیه الصلاة والسلام په تا باندې د شپې چې کم دی نو تراویح لازم کړې چې تا خو د ورځې فرض او ویتر چې کم دی نو 20 رکعاته وکړل اوس کستانه په یو رکعت کې څه کمی راغلی 20 رکعته تراویح چې کم دی هغې دپاره وکړه که په هغې کې کم نقص وي چې هغه نقص په دې باندې چې کم دی نو پوره شي نو کم یو مسلمان چې د ورځې 5 مونځونه وکړل اوس که په دې کې نقص راغلی د شپې تراویح وکړې د تراویح په ذریعې سره چې کم دی هغه نقص چې کم دی نو دا ووت ستا هغه عبادت کامل شو اوس خدا نه خواسته که تا تراویح پرېښودې تراویح دې ونه کړې ستا د ورځې د فرض مونځ چې کم نقص دی هغه به ته په څه باندې پوره کړې نه خبره ما دې پورې کوله د الله تعالی رحم دی الله تعالی توفیق راکړه زمونږ په زندګۍ باندې دا میاشت راوسته د ورځې چې کم دی نو روژو توفیق هم راکړه ماسوتنې چې کم دی د تراویح توفیق هم راکړه د قرآن د اورېدو او د ویلو توفیق هم راکړه انشاءالله د رب نه به د قبولیت چې کم دی نو امید هم لرو چې الله دا تراویح دغه عبادات دا قرآن چې کم دی نو زموږ نه قبول کړي او آینده لپاره عزم دا وکوي چې نه اوس خو د قرآن مجید ختم شو خو د دې نه اخوا به زما د تراویح نه چوټې نه وي زه به نیمه میاشت عبادت نه کوم تر اخره پورې به زه خپل عبادت چې کم دی نو جاري ساتم الله تعالی دې موږ له په دې میاشت کې د صحیح عبادت چې کم دی نو توفیق راکړي د کاملو روژو نیو د کاملو تراویح کولو الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي